السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به روزونه خوشحاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو، نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید د قاتلانو باره کې یو اهم خبر را مخې ته کوو چې د اویس شهید د قاتلانو پلار زین العابدین پلار هغه د خپل بچي باره کې یو اواز اوچت کړی دی او په هغه اواز کې هغه څه خبرې کړي دي. که چېرې تاسو د هغه نه ځان ویول غواړئ، که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. ملګرو، د ویډیو کتو نه مخکې تاسو ته دا یادګرنه وکړو چې اویس د ضلع چارسرې په قریچن مندني علاقه کې اوسېده. اویس د بختور شاه زوی و. بختور شاه یو غریب سړی و او چا د هغه د غریبۍ نه ډېره غلطه پیدا واخیسته او د هغه مشرې زوی یعنې اویس یې ولا ډېر بېدردۍ سره قتل. دوستانو، د هغه چې کله قتل وشو نو بیا پولیسو خپل تفتیش شروع کړی و. د هغه تفتیش نه بعد پولیسو قاتلان ګرفتار کړل. قاتلانو بیانات هم مخې ته راغلل او قاتلانو ومنله چې او مونږه اویس قتل کړی دی. او بیا قاتلانو یو پلان ساز کړو چې مونږ به د اویس د قتل نه انکار وکړو او مونږ به پولیس خلاص کړي. او بیا هم دغه رنګې وشوله چې قاتلانو انصاف کو او ویلي چې نه، مونږه اویس نه دی قتل کړی او په مونږ باندې پولیسو تشدد کړی دی. د هغه تشدد د وجې نه مونږ د اویس قتل قبول کړی دی. دوستانو، همدغه رنګې نن د زین العابدین د پلار هم یو بیان مخې ته راغلی دی او په هغه بیان کې ویلي دي چې زما بچي نه یې غوښې په پلاس باندې پرې کړي دي او په دغه یاله باندې زما بچي د اویس قتل قبول کړی دی. خو دوستانو، همدغه رنګې نشي کېدی، ځکه چې کله هم یو کس خپل قتل قبول کړي چې ما قتل کړی دی او بیا وایي ما قتل نه دی کړی، دوی دروغ وایي. دوستانو، د زین العابدین پلار وایي چې زه دروغ نه وایم او نه زما بچي دروغ وایي. زما بچي سکول ته روان و او د سکول نه یې په مخه کو او جیل ته یې بوتو. دوستانو، دا د زین العابدین د پلار خبر. چې تاسو زموږ د ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلې نشان ورڅخه خامخا ووهئ، زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي.